تاسو به نوم اورېدلی اورنګزیب علمگیر، دا د بادشاه نوم و. عالم نوم نو، اورنګزیب علمگیر بادشاه. د ده بچي قرآن یاد کو، نو د پلار ته وی پلاره راشه نن زما د بچي دستربندي ده، ته راشه. پلار ته خفه و، نو پلار ورته وی اورنګزیبه حفظ ستا بچي کړی دی، نو د نور تاج خو به الله تعالی درکوي، نو زه څه له درځم؟ زه به له خوشحاله وی چې تا حفظ کړی وی، خو ستا بچي کړی دی. نو اورنګزیب پوه شو چې بابا مې خفګان ظاهر کو، وی دا خو ستا بچی دی، نو د نور تاج به الله تعالی درکوي، نو زه څه له دې ځای ته درځم؟ زه نه درځم. وی زه به هله درغلی وی چې لیک وی چې اورنګزیب د قرآن. اورنګزیب حفظ شروع کو د قرآن، د وخت بادشاه او داسې ورځ راغله چې اورنګزیب د قرآن حافظ شو. پلار ته وی پلاره راشه نن اورنګزیب د قرآن حافظ شو. پلار وی نن به ځکه درځمه چې نن ما نه پیدا الله د قرآن حافظ کو. ډېر بختور یې چې دا بچي د چا پیدا دي، دا بچي د چا بچي دي زه یې نه پیژنم، خو 1000 بار مبارک، بس 1000 بار مبارک. ډېره لویه ګټه هم د اخرت وکړل، ډېره لویه ګټه. دا بچی چې دی که نه دا به وفاداري، دا به وفاداري انشاءالله. دته ما سبق ښودلی دی، دی بې وفا کېدی نشي انشاءالله، دی به نه بې وفا. پلاره که بیمار شوی نو دی بدل نوکر نه نیسي. مورې که د خدمت ضرورت راغی نوکر بدل نه نیسي. پلاره که د خدمت محتاجه شوی دا بچی به دې سر ته ناسي او په سر به دې زور کوي، او دا شمله به دې په مخ پرتی. بابا دا شمله به دې په مخ پرتی، زه به دې چاپي کوم. پلاره زه کو مقتدا یم، زه کو پیشوا یم، زه کو د قوم رهبر یم. پلاره او مورې دا به زه د وره نه بهر یم چې په وره را دنده شم. زه به نه عالم یم، زه به نه رهبر یم، نه به زه د قوم مشر یم، نه به زه د قوم مقتدا یم. مورې چې په وره در دنده شوم ستا یو خادم به یم، ستا یو نوکر به یم، ستا یو غلام به یم. پلاره دا پګړی به مې په سري او ستا بولو به راز به غورځوم. پلاره وبیني انشاءالله. ما ستا سبق ویلی دی پلاره، ما ستا مخ پیژندلی دی. مورې ما ستا مخ پیژندلی دی. ما دې بچو ته د پلار سبق ښودلی دی. دې حافظانو ته وامه نن چې کور ته ورشي مور به دې کله لاس ښکولي، کله به دې دا پګړی ښکولي، کله به دې دا شمله ښکولي، کله به دې تندې ښکولي. بچیا مور به تا ښکولي، خو ته به غلی غلی د مور مخ ته ګورې. ما نه به سبق زده کوي، ته به غلی غلی د پلار مخ ته ګورې. تا ته به پلار وایي چې بچیا ته ولې زما دې مخ ته ګورې؟ زما په مخ خو ګیرم نشته بچیا، دې مخ کې ته څه ګورې؟ په دې خو ګیرم نشته، او ته د قرآن حافظ یې، راکه چې دا چاچی دې ښکل کړم. ته به وایي نه بابا ته د خپل لاس را چې زه یې ښکل کړم، زما چاچی به نه ښکل، زه به ستا لاس ښکلو. بچیا زما په مخ خو ګیره نشته، بابا نه به ستا په مخ ګیره، هغه حساب به در سره الله کوي، هغه معامله دې د الله سره ده. خو پلاره سره د دې نه چې زه حافظ یم، زه چې ستا مخ ته وګورم ماله الله د یو حج قبول شوي اجر راکوي. ما پرېږده چې زه ستا مخ ته وګورم. مورې ما پرېږده چې زه ستا د مخ زیارت وکړم، ماله الله په دې مخ د یو حج قبول شوي اجر راکوي. زه ستا بچي ته دا سبق یم، ستا بچي ته دا سبق یم. که ستا نافرمانه ما نه به سبق نه ویلی. زه قرآن یوازې بچي ته نه خیم، زه د قرآن د استاز تعلیمات هم بچي ته خیم. او دې بچي ته وایم بچیا ته پلار پیژنې؟ وی او. هم ته ورته څه وایې؟ وی ابو. زه وایم نه که نه یوازې ابو نوم نه دی که نه. مور ته څه وایې؟ امي. نه که نه دا یوازې ابو امي نه دی. ښه بچیا یو نوم یې ما نه زده که، یو نوم یې ابو امي دی، او یو نوم دا دی چې دا د جنت 2 دروازې دي. ښه بچیا مور د جنت دروازه ده، او زه نه وامه د ټولې دنیا رښتینې. قال النبي صلی الله علیه وسلم الوالد اوسط ابواب الجنه. نبی علیہ السلام فرمائی پلار د جنت په دروازو کې د مینځ دروازه پلار دی. ښه بچیا دا د منځ دروازه ده، دا دروازه خطا نه کې بچیا، دا دروازه خپه نه کې بچیا. ته عالمي خو د جنت د مینځ دروازه دی بابا دی. مسخوتن بابا سره کېنه، دا لاس ولخ کوله وه، دا خپې ولخ کوله وه. یاره دې بابا ته به ځان څه ښکاره شي،
دی مور ته به ځان څه ښکاره شي چې دا عالم بچی ورشي دا شملې په سري او دی ناسې مور له خپې چاپې کوي دا مور به دا نظاره ګوري نه چې دا بچی څه کوي بچیا ته څه کوي زه خو جټه مور یم نه مورې ته بچا ته جټه یې زما مورې زما مورې ښه ستا د خپو د لاندې جنت دی ښه چې ورشي پلار ته به تا مخکې کتلي خو نن د پلار مخ ته وګوره او دا حدیث ځان ته مخې ته که چې نبی علیه السلام فرمایي الوالد اوسط ابواب الجنه پلار د جنت په دروازو کې د مینځ دروازه دا بابا زما د جنت د مین دروازه بابا ما نه به نه خفه کېږي ښه ما تعلیمات ویلي دي چې رضا الرب فی رضا الوالد رضا د رب په رضا د پلار کې ده خفګان د رب په خفګان د پلار کې دی ښه بچوړو بایزید بوستامي مور علم له ولیږو وی مور علم لزم وی څه بچیا الله به کور ته راځي چې علم مکمل کې مخکې به نه راځي ښه بچیا خبرې وشولې بچی لاړ 12 کاله علم وکوخه 12 کاله پس راغی ورکې چې وکتل شپه ده نو وی که ورته کومه اسې نه چې کور کې مې مور ودی مور مې بې خوبه شي نن چې بچی راشي ورله ګزار لته را پرېږدي مور د کټ نه راودنګي او بچي ته کټ کولو 12 کاله پس راغلی دی او بار ولاړ دی وی ورله ټک نه ورکوم کور مې د مور خوب بې ارامه نشي زما تعلیم دا دی چې سهار ټیم شو اوبه وبهیدلې د کوره په ناوګۍ کې وې زه مور مې پاڅېدل ورې وټکه چې وردنده شو مور وی څوک مورې بایزید بوستامي رالم الحمدلله د کونډې مور ارمان الله پوره کو بایزید بوستامي وله ورته وی بچیا رب دې رضا که وی نه مورې رب مې نه دی رضا کړی علم مې وکړو خو رب مې نه دی رضا کړی وی زه په ځان پوهېدم چې ولایت الله نه را کړی ولایت جدا شیز دی وی ما وی چې رب نه دی رضا وی مور مې داسې لپې اوچتې کړې چې ربا بایزید زما بچی دی ربا بایزید نظر ازای متت رضا شي وی چې مور مې لپې واپس کړې الله را باندې د ولایت دروازې کوله وی ما ته څه پته وه زه په بار ګرځېدلم اوس راته پته ولګېدله چې رب رضا کوي نو کور کې مور رضا که چې رب رضا شي ما ته څه پته وه زه په بهر ګرځېدلم هما مور نه وه رضا کړي بچوړو غټ سړی شه خو د پلاره نه غټ سړی شه خو د موره نه غټ سړی شه خو د استاذه نه د پلاره به نه غټېږي د موره به نه غټېږي او د استاذه به نه غټېږي د دې نه چې غټ شوي دي هغه ورک شوي دي دا غټ چې اینئ دا ملکونه چې سنډئ دا کلي چې سنډئ دا د پلاره غټ نه وي د ده په شا داسې پلار لپې نیولي د ده په شا په کور کې مور لپې نیولي ځکه کلي سنډئ ځکه علم په دنیا کې خور شو نبی علیه السلام راغی یو صحابي ته وی ستا د تلاوت اواز مې په جنت کې واورېده ما تپوس وکړو چې د ده څه عمل دی دلته مې صحابي ګرځي او تلاوت کوي هلته جنتیانو باندې اواز لګي وي صحابي تلاوت شروع ما تپوس وکړو چې دا څه وجه ده وی ما ته وی چې دا د قرآن قاریم دی خو وکانه ابر الناس بامه دی د مور ډیر منونکی دی کنه قاریم دی او د مور منونکی هم دی الله تلاوت په دنیا کې ګرځېدو او په جنت کې به جنتیانو ته الله تلاوت وروخا کو علم دې زلول غواړي که حفظ دې زلول غواړي بچیا د مور نه بغیر به ونه شي بچیا و به نه شي